تیر ورځ د 400 په شب قدر تحصیل ماسل قلا په جامع صوت القرآن کې د بخاری شریف ختم شوی دی او فارغ شوی مفتیانو ته پټکی ور پسر کړی شوی دی. په دغه غونډه کې د صوبې د بیلابیلو برخو حافظانو، قاریانو، عالمانو او مفتیانو په شمول عام مسلمانانو ګډون کړی وو. په دغه مخال د تنګي تحصیل سره تعلق لرونکي نوموړي مفتی پیر سید ګوهرعلی شاه، مولانا میا ایاز احمد قانی او مفتی داود عابد د معاشري او د عام ولس د آخرت د ګټې په مد کې د عالمانو په کردار رڼا واچوله او ویې ول چې دا د خدای په ځمکه د دین خورولو سرچینې دي او باید چې دوی ته د احترام ولرلی شي. په دغه مهال د جامع صوت القرآن محتمم مفتی محمد شعیب عرفانی د راغلو ټولو مسلمانانو مننه وکړه او ویې ویل په دې اجتماع کې شرکت کوونکو عالمانو، طالبانو او د عامو مسلمانانو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې د باران وریدو باوجود موږ سره د دې جمعې مبارکې ورځ باندې په دې اجتماع کې شرکت وکړو او خصوصا د ماسل قلا کتوزو روډ شب قدر د دې علماو او د عامو مسلمانانو ډیره شکریا ادا کوم چې په ډیره احسنی طریقې سره د دې اجتماع خدمت وکړو. خصوصا د مولانا مفتی ابن امین حقانی صاحب شکریا ادا کوم چې هغه د خپل مقتدیانو سره د دې اجتماع شرکاو ډیر زیات خدمات وکړل. د یادونه ده چې د بابرکت دستوري په مخال نوې مفتیانو ته پټکی ور پسر کړی شول. د دستوري په موقع د پیښور نه سید معراج علي شاه او حاجی قدیم خان خوم راغلی وو او دستوري ته خپل ویناګانې وکړي. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز، شب قدر.